السلام علیکم کتونکو زه مراد علي خان یم او څنګه چې د کرونا وایرس د خورېدو له وجې نه چې په ټول خیبر پښتونخوا خصوصا په سوات کې هم لاک ډاون شوی دی. تاسو وینئ چې د پرون نه انتظامیه هم په حرکت کې راغلي ده او ځای په ځای خلکو ته دغه پیغامات ورکوي چې تاسو بهر مه راوځئ، کور کې دننه کښېنئ، ځکه چې دا جراثیم چې دی دا ډېر زر د یو بل نه چې دی خورېږي. دې سره سره چې کوم زمونږ نور د دې ځای سیاسي او سماجي خلک دي هغې هم چې دی کوشش شروع کړی دی او په څه طریقه باندې چې دی په خلکو کې د آګاهۍ دپاره میسج هم ورکوي او استقدامات هم اوچتوي. دا وخت موږ د امانکوټ فیض آباد کې ولاړ یو، دا یو کونسل دی د امانکوټ، دلته موجود یو. دلته هم چې د دې ځای کم سیاسي او سماجي خلک دی هغه راغونډ شوي دی، خپل یو تنظیم جوړ کړی دی او باقاعده دلته تاسو زما په دې شا باندې کتی شئ چې دلته چې دی دا صابونونه دي او نور هم دلته د صفایي دپاره دنیا سامانونه چې دی هغه راغونډ کړي دي او دوی وایي دلته چې کله زموږ د دې تنظیم سره خبرې وشوې دا وینا ده چې دا به تقریبا په دې یونین کونسل کې به موږ په 20 دغه پوینټونه چې دي په 20 پوینټونو کې به دا ځای په ځای باندې دغه شنده کې د اوبو دغه لوښی پروت دي، خلک به راځي لاسونه به وینځي، صفایي به کوي. دوی چې موږ به په جوماتونو کې هم دا ورکوو نو دوی دغه کار شروع کړی دی. ولنټیر خپل د علاقې مشران یې راغونډ کړي دي او کشران ځوانان ورسره هم دي. موږ سره د وخت د دې یونین کونسل یو سیاسي مشر ارشاد خان هم موجود دی، نور مشران سره موجود دي، سره به خبرې کوو. ناظم صاحب دا ته ووایه چې دا خو ډېر ښه عمل تاسو شروع کړی دی، خو څه پیغام ورکوئ د سوات نور یونین کونسل کې هم دا طریقه پکار دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول خو ستاسو د میډیا مشکور یو چې یاره دومره رالی. مونږ خو چونکې دا یو سیاسي پروګرام نه دی خو دغه د سوشل ورک دی، چونکې موږ ته پته چې یاره دا وبا انتهایي ډېره خطرناکه ده او که دا په دې منګوره ښار کې یا په سوات کې خوره شوه نو دې روکتام به ډېر ګراني او حکومت سره وسایل هم هغه نشته. نو د امانکوټ فیض آباد څه ځوانان راغونډ شول او د خپل پاکټ مني او د دې باندې په طاقت باندې نن موږ صابونونه هم واخیستل او موږ په دې کې د علما سره خپل څومره چې دي ټول راغونډ کړي 42 جوماتونه دي په امانکوټ فیض آباد کې، د هغو علما د هغوی امامان هغو له به انشاءالله موږ هر جومات ته صابون هم لیږو، سینیټایزر بوتلې به هم لیږو او زموږ یو رضاکار به د جومات مخې ته ولاړي چې څوک هم جومات ته انټر کېږي د هغه لاس باندې به سینیټایزر پورې کوي، واپس چې هم څوک راوځي اب ورته هم کوي مولوي صاحب ورته دا تلقین ورکوي چې یاره تاسو وځئ نو لاس انځئ او چې راننوځئ جومات ته نو هم په صابون پروت دی، فري دی، تاسو لاس انځئ، په هغې نه بعد دغه کوئ. داسې موږ په 20 پوینټ په خپل یونین کونسل کې مختص کړي دي چې هغې فیض آباد چوک دی، بیا په امانکوټ بازار کې دي، د میلې سره دي او داسې د اسفندیار باچا بنګلې سره داسې مخصوص ځایونه چې هغې ته د یونین کونسل نه انټري کېږي، په هغې به زموږ رضاکار موجود دي، ټیبل به لګېدلی او د هغې سره به واش بیسني صابون به ورسره پروت دي، سینیټایزرز به وي چې څوک هم راځي په لاره باندې بازار ته تللی واپس راځي هغو ته موږ ریکویسټ کوو چې لاس موږ ته راځي خوا کوي چې دا صفا شي، چې د صفاو لاس سره کور ته ننوځي. زما خواست دی ټولو منګورې ښار ځوانانو ته، خاص کر د سوات ټولو ځوانانو ته چې راوځي. هر شی موږ حکومت ته نشو پاتې کولی، نه د حکومت سره دومره وسایل شته، په خپل اپنې مدداب تحت د 1000 روپۍ 2000 روپۍ هر چا سره په جیب کې شته، راوالو، صابون والو، سینیټایزرز والو او په محلو محلو کې انشاءالله دا کمپین شروع کړو. زموږ لاسونه به صفایي، زموږ واړه به بچي او زموږ مشران به بچي. ارشاد خان ډېره ستاینه وړ ده چې تاسو ډېر غټ قدم چې اوچت کړی، خو دې سره تاسو وګورئ څنګه چې د صفایي نظام روان دی، مزدورکاره خلک به هم ستاسو په دې یونین کونسل کې د هغې دپاره هم څه سوچ شته هغې دپاره به بلکل موږ له دې سره یو ځای چونکې شروع کول غوښتل چې موږ د راشن هم پرووایډ کړو، خو هغه یو هیوج پراجیکټ دی، هغه بیا زموږ قوم چې دی تاسو ته پته ده چې هغه بیا صبر نه کوي هر چا ته. موږ به داسې یو لیسټ روغو چې کم خلک زموږ سره په یونین کونسلو کې بېروزګاره پاتې کېږي او موږ ته پته لګي چې یاره د هغو کره نن د وړو کمی دی یا دغه نو انشاءالله موږ به پټ پر پټه د هغو کره موږ ډور په ډور باندې زموږ رضاکار به ځي او هغو ته به رسئ چې د هغو نه هغه لیونه نه روغېږي او دا ترې نه روغېږي چې راشن تقسیمېږي چې خلک راته بېروزګاره نه شي یا کار په قص باندې پرې نه دي. خو موږ به ګورو چې کم خلکو ته یقینا ضرورت دی هغو کره به انشاءالله موږ راشن لیږو. ډېره مننه. عمران خان دا راته ووایه چې تاسو خو یو ښه ګام پورته کړی دی، ستاسو خپل یونین کونسل ځوانان خپل خلک هم تاسو سره مرسته کوي، که نور خلک یا د دې یونین کونسل نور داسې وس لرونکي خلک یي هغه هم تاسو سره مدد کول غواړي نو هغه هم تاسو ځان سره په دې کې شاملوئ؟ بالکل تاسو کوم خبره مراد خان وکړه نو بالکل زما سره موږ چې دا کوم مهم شروع کو دا سهار نه شروع شو او زما سره آوټ اف یونین کونسل زما سره په رابطه کې باقاعده غو ماته ډونیشن هو کو
او ان شاء الله تعالی تاسو ته خو ارشاد خان وی چې موږ به په دې کې کسان ګورو او مستحق به ګورو نو هغه به موږ په دې طریقه ورکو چې دا غینه یو د خلاص نه ګس لاس خبر نشي هغه موږ بالکل پټ ورکو چې هغه کور ته به راشن رسي دا غینه به هغه غونډیونه خبريږي نو ان شاء الله زموږ سره کله چې ته ډینګي او دې څه دغه راغلو زموږ ته منکوټ دي ځوانانو پاره کې ډېر ښه کردار ادا کړو او هغه ثابت سواد کینو بل کې هغه ستاین قابلان او ان شاء الله تعالی تاسو به دا وګورئ چې دا منکوټ کونسل به یو مثال رغیږي او دا به یو مثالي چې دا به ان شاء الله په نور کونسل کې به دا مهم شوري بالکل ډیر مننه عمران خان څنګه چې عمران خان خبرو کړ چې دا به یو مثالي او بالکل څنګه چې منکوټ فیض آباد خلکو تاسو کته شي زما په شاو نه چې دلته داسې به یو پارټي نه بلکې د هر قسم خلک د هر پارټي خلک دلته ما سره عوامي نېشنل پارټي او ملګری ولاړ دي سره خبرې کو دا ته وایي چې مشترکت تاسو دا یو کار شروع کړی دی خیر خېګړی او آیا نور چې سواد کې نور مختلف چې کوم یونین کونسل دي هغه تم دغه پیغام ورکوي چې هغه دا کار شروع بالکل مراد خان څنګه چې تاسو دلته وکتل چې دا دلته کې هر پارټي والا ملګری چې په دې کې د سیاست څخه گنجائش نشته دا یو عالمي وبا ده نو د دې د میسج د پاره چې یاره موږ خپل لاس صفایي کوو دا غي زمون خلک چې زیات تر د دې جراثیم ناسي مزاق جوړ کړو اوس چون کې سیریس ته نو دای د پاره موږ زې په زې کیمپونه ولا ګول چې د خلکو کې دا ویر رسنه شي چې یاره الله سینزل غواړي یو بل سره په خیر نه کول غواړي که یو سړی چې ستا سره په خیر نه کوي دای بد نه دی پکار کې دي شي هغه ته د مرضی او دغه دغه چې ته ونه لګي نو موږ له پکار دي چې دی احتیاط وکړو او دا یو عالمي وبا ده دی بالکل موږ مقابله کوو زمونږ چې د منکوټ فیض آباد دی ملګرو ډیر مهنت کړی دی چې دې یو پروګرام جوړ کو نور یو کونسل له موږ دا میسج ورکو چې زمونږ په سواد کې چونکې شکر دی تر اوسه پولیس کیس نه راغلی چې موږ د وخت نه مخکې ټول یو کونسل کې د صفایي د نظام چې دی دا عام ډیر من نور عام ولس سره موجود دی دا ته وایي چې څه پیغام ورکوي دغه حواله سره خلکو بسم الله الرحمن الرحیم تاسو شکریا دا کوم تاسو منکوټ کونسل تراله او دا زمونږ د کوشش چې تاسو په میډیا باندې خلکو ته وخو لہذا دا د خلکو لپاره یو پیغام دی چې واځي په منکوټ کې نه بلکې په ټول سواد په کونسلو کې خلک راوځي او داسې قسم خپل مدد آپ کې مدد مطلب دا سینیټایزر او دا ډیټیل صابون او غیره جراثیم کش یا سونه سامان دی دا واخلي او د الله د رضا لپاره مخیره حضرات چې کوم دی پیسې راغونډي کی او مطلب دا داسې نه پاغي باندې اویلیبل کی او دا غنه له وخت ډیر زیات بیروزګار شي دی زه ستاسو د میډیا په ذریعہ باندې خلکو ته درخواست کوم چې خپل زکاتونه اتیات چې کوم دی هغه راواله او مهرباني وکړي مطلب د کم خلک بیروزګار دی هغه ته تاسو مته اتیا کوي لګ په دې کې زمنګ یو خاص کې شاندې زړه هیستوري دار ډینګي چې کله راغله او په هغه کې زموږ د منکوټ یونین کونسل د ځوانان ملګری چې کوم دي ډیر زیات فعال او ډیر زیات ښه کردار ادا کړو د سیاسي او کاروباري مفادونه بالاتر اوس هم په دغه سلسله کې موږ لوکل زموږ ملګرو خپل پیسې راغونډې کړي دي په خپل خپل مراتب کې تحت موږ دا کمپاین سٹارټ کړی دی او امید زموږ دا چې الله پاک په دې شیز کې زموږ د اتفاق او متحدیت کېدو کې برکت واچي او د دې وبا نه زموږ بچت وکړي ډېره مننه مفتي صاحب دا راته ووایه چې اوس هم خلک چې دی هغوی چې داسې ګپ ته مذاق کوي خلک په کورونو کې هم نه کیني او څنګه چې دی جوماتونو ته چې راځي ډېر خیال نه ساتي څه ګڼئ چې هلته چې کوم صفونه وي پای کې مونږ فرض کوي لږ څنګه چې حکومت وایي چې سپیس پرېږدئ نو آیا دا احتیاط چې لازمي دی که نه په دې کې ګناه کېدای شي بسم الله الرحمن الرحیم نو شریعت چې موږ ته کومې خبرې تعلیم راکوي نو په هغې باندې عمل کول پکار دي ستاسو د سوال مطابق بالکل خپل کورونو کې کېناستل پکار دي او حدیث مبارکو کې د دې نظیر او مثالونه ډېر شی دي چې د پال پرهیز دپاره پیغمبر اسلام صحابه کرام باقاعده کور کې کېنول دي کوم څیز هغوی دپاره به منو یو صحابي رسول صلی الله علیه وسلم سترګه خوږ شوي وه پیغمبر اسلام وفرمیل چې ته کجوره مه خوره خواږه هغه چې دی دې له نه دي ښه دغه شانتې نورو موقعو کې نو بهرحال او خصوصا زمونږ د احنافو په نسبت باندې چې کوم د حکومت د طرف نه کومه خبره وشي نو دا منل دا واجب دي که څوک د خبره باندې عمل نه کوي دا انسان باقاعده ګناهګار دی نو کوم چې حکومت زموږ دپاره احتیاطي تدابیر هغه چې دی موږ ته ښیي نو ټولو عوامو او خواصو ټول لره په هغې باندې پکار دی چې عمل وکړي او موږ الحمدلله وفاق المساجد فیض آباد مانکوټ زموږ د یونین کونسل یو ډېر ښه هغه چې دی یونین دی د امامانو شاید دا به تاسو مخکې نه اورېدلی نو زموږ د فیض آباد مانکوټ هغه چې دی 41 مساجد دي سهار د دوی سره زموږ د ټولو میټینګ شوی دی او هر یو امام هر یو خطیب چې دی هغه په خپل جماعت کې باقاعده په خلکو کې اویرنس پیدا کولو دپاره ښه هغه چې دی کردار ادا کړی دی او نن دوی چې کوم دا
اپنی مدد آپ ارشاد علي ناظم صاحب او دغه شانتي عمران ناظم صاحب او زمونږ د ناصر د ملګري دوی هغه چې دی داسې اوس موږ سار دا پروګرام جوړ کړو چې د هر مسجد کې به انشاءالله هغه چې دی صابون او کم چې دغه دی نور نو د جماعتونو مخې ته به هم انشاءالله ملګري ولاړي او دغه اویرنس په خلکو کې پیدا کوي نو دا ډېر یو ښه هغه چې دی اقدام دی زما ټولو ملګرو ته او تمام څومره خلک چې دي یونان کونسل والا خصوصا زمونږ چې کم هغه چې اهل اقتدار او اهل رأي خلک دي هغه د زما دا ته یو ریکوست دی چې هغه په دې باندې عمل وکړي او خپل مدد اپ خپل کورونو پوري هر یو ماشوم هر یو کس هغه چې خپل کور خلک کنټرول کړي چې په کار د چې ځکه چې کم دا وبا او کم دغه چې دا په دې سره ختميږي الحمدلله دا د خوشحالي خبره ده چې دروسه پورې زموږ په سواد کې په ملکن ډیویژن کې الحمدلله سي کیس پازیټیو نه دی راغلی نو د دې وجې نه په کار دار چې موږ خپل کورونو کې کم چې حکومتي احتیاطي تدابیر دی پاغي باندې عمل کول موږ لپاره کار دي دا زموږ د شریعت هم تعلیم دی زموږ د مشرانو موږ ته تعلیم دی په دې باندې موږ عمل کوو ډېر ستل نو موږ الله محفوظ وساتي ډېر مننه څنګه تاسو وینئ چې په مانکوټ خلک چې دی هغه ټول یو شی دی او د خپل وس مطابق چې دغه وایرس خلاف هم جنګیږي او د کم مزدورکار خلک چې د کم غریب خلک ته دغه سره د وس مطابق مدد هم کوي زمام ټول خلکو ته دغه پیغام دی چې یو میاش پس روزه روانه تقریبا رګي روزي ورته پاتې دی هغه هم دغه څنګه چې ملګری مطالبه وکړه چې زکات او دا ورکوي نو کم خلک چې په روزو کې زکاتونه ورکوي نو هغه ته زما خواسته چې وس نه خپل دغه سلسله شروع کړي او د کم چې غریب ولسته خصوصا زموږ مزدورکار خلک ته دغه سره د مدد وکړي چې څوک د دې لاک ډاون د وجې نه چې څوک غریب چې دغه وګي ودن شي او وګي پاتې نشي تر دې مخفل قربان مراد علي خان لا اجازه ورکړي د لوی الله په امان